ټول ګورئ چې لکه داسې څه حادثه بیا ونه شي. ما خو د نورو بچو لپاره خپل خو اوس پته نه لګي، موږ هم په دې خفه چې 10 کالو ماشومه مې پرېښې ده، اوس په دې ماشومه زه علم وکړم که ونه کړم، 10 دی راسره 20 راسره نور هم ووتلي، لکه داسې یو پکې راځي خامخا هر چا زړه ته درد. خو الله پاک دې داسې وکړي چې زما هغه بچی مو تاسو هم دعا وکړئ چې الله هغه هم علمه کړي چې کوم دغه لپاره ما کړې وه. ګرانو کتونکو سلامونه کوم، الب خان شیرپوی یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی، په جناباد امیرآباد کې موجود یم. دا دلته کې چې کومه تاسو دا دستوره وینئ دا ډېره لویه دستوره ده، ځکه چې د دې نه 400 نه چې پښتونخوا خبر شوې ده. بس یو واقعه راغلې وه او بیا د هغې واقعه دپاره داسې مشران دا ترمنځ شي هغې کې روغې جوړو شي، نو مخکې خبرې بیا پټې شي او بیا راتلونکي روزګار چې کوم دی وي راتلونکي چپې به شمېرو. نو مولانا سید بادر صاحب دې نه مخکې تقریر وکړو او کوزه کې سمندر بند کړ او دی صرف د دغې تعلیمي ادارې دپاره خبرې ونه کړې، د اجتماعي دغه ټولو تعلیمي ادارو دپاره خبرې وکړې. په بعضې تعلیمي ادارو کې استادان داسې وي چې هغه بو کوي، نو ماشوم ویریږي، نو چې سار ته دا ماشوم لیږي نو هغه جاړي، نو خو هغې نه د جړا وجه معلومه کړي، نو په هغه سکول کې به یو استاد یا یو استاد داسې وي چې د هغې د هغه ډر خوف نه هغه ماشوم هغه سکول ته نه ځي، نه هغه سکول پرېږدي. خو په دیني مدرسو کې یا په تعلیمي ادارو کې راځي، نو په سرکاري هغې کې د هغې نه زیات راځي. خو دا دیني داسې وي چې دې ته بیا د هر چا نظر وي. یو د علماو د بدنامېدو یو خاصه هم زموږ په دې ملک کې روانه ده، او چې علم به زه څنګه بدناموم، نو هغه بیا موقع چې کومه ده نه ضایع کوي، نه د پیش نه پیشم خان جوړوي. خو چونکې دا واقعه چې شوې وه نو واقعه غټه وه، خو زه د هغوی والد صاحب ناصر حسن چې یو غریب سړی دی او دې وخت کې موږ د مولانا بهاءالدین صاحب په دیره کې موجود یو، د هغوی فرزند دی، زما کلاس فیلو دی سراج صاحب چې په پولیس کې دی، ډېر تکړه هلک دی. نو موږ سره هم په رابطه کې وو، خو موږ هم هغه شانتې د هغې نه پس چې کوم دی د روغې کردار ادا کوو، او ما سره پکې ډېرو خلکو رابطه وکړله. ما به سراج صاحب ته وي چې بس دې والد صاحب د هغه ټولو لوریانو نمایندګي وکړله چې څونه په مدرسو کې دي، خدا نخواسته په نورو مدرسو کې داسې کېږي. ګوره پخوا به غویانو سره به چوکه وه، هغه چوکه کې به ستن وه، نو هغه ستن به چې د غوی له وروړله نو هغه غویان به ویښ شو. اوس زموږ نه ماکوان جوړ شوي دي، مخکې به سرې مچۍ وي، نو چې وبیا چې لوڅې هم وګروله نو موږ به وپړسېدو، اوس هم مچۍ وو چې خو پړسېږو نه، ځکه چې زموږ نه هغه تراخه وتلي دي. نو د تراخو ښودل او دغه تراخو سره موږ ټول راویښ شو. نو انشاءالله چې راتلونکي وخت کې د خدای داسې واقعه په یو مدرسه کې په یو ځای کې نه راولي، او د دغې خلکو یقینا ډېره زیاته قدرونه کوو، کوم چې د دیرې ته راغلي دي دا ډېر معزز خلکه دي چې یو مشره تعالی کوم درناوي درکړه، د دې چې کوم دی نو قدر نشته چې 20 مړي وشي اخري انجام یې روغی که نه، نو بس بیا دړه نه معافي پکار وي. خو څه وایه په دې مقابل؟ بس زما د طرفه دا چې کوم کسان دي دا ټول معاف دي، خو خفه په دې چې دا لکه مطلب د دیني مدارس دي، خلک وایي چې یاره دا دیني مدارسو دپاره هغې ته نقصان ورسېږي. زما د طرفه چا ته څه تکلیف یا ستغه څه مرګري پکې راغلي خامخا سړی خفه شي، چا سره به پکې څه اورستغې ویلی شي، هغې نه معافي. ټول ګورئ چې لکه داسې څه حادثه بیا ونه شي. ما خو د نورو بچو لپاره خپل خو اوس پته نه لګي، موږ هم په دې خفه چې 10 کالو ماشومه مې پرېښې ده، اوس په دې ماشومه زه علم وکړم که ونه کړم، 10 دی راسره 20 راسره نور هم ووتلي، لکه داسې یو پکې راځي خامخا هر چا زړه ته درد. خو الله پاک دې داسې وکړي چې زما هغه بچی مو تاسو هم دعا وکړئ چې الله هغه هم علمه کړي چې کوم دغه لپاره ما کړې وه چې او کېږي. ناصر حسن صاحب تا چې کوم جدوجهد وکړو انشاءالله راتلونکي وخت کې به داسې پېښې نه راځي. خو د لاس ګوتې یو شانتې نه وي، یو سړی وایي چې یاره ټول علیمان داسې دي یا ټول علیمان په ټیک هم روان دي، نه داسې هم نه ده، هر ځای کې دغه وي. خو بیا هم خو د صحافت زور نه و، میډیا نه وه، نو لکه داسې نن به تا ته انصاف میلاو شوي نه جي نه 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 بلکل هغه وخت ما ته ما څنګه میډیا خبرې وشولې دغې نه بعد ما پسې خلک راغلي، حالانکې د دې نه 3 ورځې مخکې هم دا قصه شوې وه، ورته مې ویلي مو چې لکه دا چل شوی ما پسې څوک نه راتله، بیا وایي تا موږ ته معلوم نه وي، بیا هر څه معلومه مو، بیا ډي سي صاحب هم کال کوو، اے سي صاحب هم کال کوو، ټولو کال کوو. مخکې ما د څه وي زموږ دا چې څونه دغه خلک ټول وایي یاره دا میډیا ښه نه ده او دا خو داسې دروغ دي رښتیا دي. یقین وکړئ چې د میډیا سپورټ وکړئ، زه یې درته وایم چې د میډیا سپورټ وکړئ. صحیح ډېره مننه، دې دړه نه معاف کړي دي. او بله یو اخیرنۍ خبره کوم ګرانو کتونکو چې دا واقعات راځي، دا واقعه هم د علم نه ده راغلې، ښه عام بس مدرسه کې او د هغې سره چې کوم دی نو د مدرسې هغه انتظامي ته د دې نه پس ښه پوره پته ولګېدله. نو انشاءالله دغه مدرسه کې تاسو خپل ماشومان داخلولی شئ، داسې واقعات به بیا نه راځي
او د داسې واقعاتو نه سړی راویښ شي نو لکه په شا څه رواني که نه نو او مخې ته څه کېږي نو داسې واقعات دا د دې مدرسې دپاره د انتظامي دپاره مې یو ډېره بهتره خبره وه چې دا کم کړو دوی وکړو نو راتلونکي وخت دپاره دوی ویښ شو انشاءالله راتلونکي وخت ته به د دغه بچیانو سره نور هم زیاته مینه کوي نو بلکل راتلی شي او زه بیا هم دا خبره کوم چې د لاس ګوتې یو شانتې نه وي هغه علماو ته وایم چې په تاسو باندې یو ډېر لوی برډن دی د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم د دین وارثان یې نو د ستاسو د بعضې خلکو د لاسه دا واقعا د بعضې خلکو د لاسه داسې دې ځای ته رارسي یعنې دې پلار چې لومبۍ انټرویو ورکړې ده نو هغې ده ووي چې استاذه یا استاز دا حق لري چې خپله بچی یا خپل بچي دی هم بچي دي ووایي خو هم پکې راله هغه پکې د خبره بس صرف دغه ځای کې وه چې 3 ورځې وه او تپوس نو شوی الحمدلله مسله حل شوه چې چا هم په دې کې کوشش کړی دی الله دې هغوی له اجر ورکړي او الله دې د دې په دې بچی باندې علم وکړي انشاءالله دا بچی به غټ عالمه کېږي ځکه چې دې ډېر غټ تکلیف تېر کړو دا به راتلونکي زموږ د دې علاقې غټ عالمه وي او زموږ ورسره دعاګانې دي